وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وقال تعالى في مقام آخر: كل شيء هالك إلا وجهه. زما د اسلام خوږو درنو مشرانو، همزولو، کشرانو، علماو، غړو، په اسلام کې مسلمانانو باندې د ټول نه لوی مصیبت او غم چې راغلی دی، هغه مصیبت او غم هغه د وفات د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نه دینه مخکې داسې غم درون غم راغلی او نه د هغې نه بعد به داسې درون غم راشي. او حق دین قرآن او سنت د الله د دین اسلام دا به همیشه غالب وي، غالب دی او غالب به وي. د دین اسلام د شخصیاتو او د کسانو په ژوند سره تعلق نه ساتي. الله رب العالمین خپل د دین لپاره په هر وخت کې الله خلق پیدا کوي. او بیا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد په امت کې لوی مصیبت او سانحه او غم دا دی چې د محمد رسول الله وارثان هغه وفات کېدل شروع شي. الله رسول وی: العلماء ورثة الانبیاء. دا علما د انبیاء حقیقي او اصلي جان نشین دي، وارثان دي. د انبیاء نه سره سپین نه پاتې کیږي، دینار او درهم نه پاتې کیږي. و انما ورثوا العلم. دا غینه په طریقه کې په میراث کې قرآن او سنت علم پاتې کیږي. دا علما د دغه انبیاء د دې میراث او د هغه مال د هغه حاملینی، نو دوی مرګ په امت باندې ډیر لوی غم او ډیر لوی سانحه او ډیر لوی نقصان دی، ډیر لوی نقصان دی. د دې د وجنه امام حسن البصري رحمت الله علیه هغه نقل دی په حلیة الاولیاء لابي نعیم الاصفهاني. هغه وی موت العالم ثلمة في الاسلام لا يسدها شيء ما ذهب الليل والنهار. د یو حق پرست عالم مرګ دا د اسلام په تعمیر کې، د اسلام په دیوال کې یو داسې درار دی، یو داسې چاودنه ده، یو داسې خساره او نقصان دی چې دا هیڅ یو شیز د هغه د مرګ نه بعد نشي ډکولی. والله العظیم دا بعینه حقیقتا خبره ده. د یو عالم وجودیت د هغه جون دا د مسلمانانو لپاره، د امت لپاره سراسر خیر او برکت دی. او د یو عالم د دې دنیا نه تلل او آخرت طرف ته رخصت کېدل دا ډیر لوی نقصان دی د امت لپاره. دغه کې راځي مستدرک حاکم کې روایت دی په صحابه کرامو کې یو صحابي دی زید بن ثابت رضی الله عنه. ډیر لوی صحابي دی او ډیر لوی عالم دی. اعلم الصحابه بالفرائض. محمد رسول الله ویلو زما په صحابو کې د ټولو نه لوی عالم د علم المیراث، د علم الفرائض هغه زید بن ثابت دی. د الله رسول وی تعلموا الفرائض فانها نصف العلم. اے صحابو، علم میراث دکې دا د شرعي علوم نیم علم دی، نیم علم. دا ټول علوم یو طرف ته او علم المیراث علم الفرائض بل طرف ته. دا زید بن ثابت په یو مجلس کې ناستو، نو ابو بکر او عمر رضی الله عنهم دا جرأت نه کوي چې په علم الفرائض کې دا په موجودګۍ کې فتوا ورکړي. چې کله هغه وفات شو، عبد الله ابن عباس په قبر باندې ولاړ وی: هکذا ذهاب العلم. وی خلکه ای امت دا خبره و پیژنئ، ځکه یو ګورئ علم به زمونږ نه داسې روان دی. دا زید ابن ثابت ډیر لوی عالمو. لقد دفن اليوم علم كثير. نن ورځ موږ د خارو د لاندې د علم خزاني خښې کړې، ختمې بس. ډیر لوی علم موږ نن وسپارو د خارو ته. والله العظیم زه د الله په ذات قسم کوم چې شیخ سجاد احمد رحمه الله رحمتا واسعه، الله دې دا قبر د جنت د باغچونه باغچه جوړ کړي. والله العظیم موږ نن د قرآن او سنت ډیر لوی علم د خارو ته وسپارو. دا زمونږ استاد لپاره ډیر لوی درد دی. په دې هغه خلک پوهېږي چې د علماو قدر معلومي. دا څومره خیر و، څومره خیر دی خورېدو، خیر څومره متعدي و د دې خلکو. د دې وجې نه سلفونه نقل دي،
سلمان الفارسی رضی الله عنه نقلی سنن دارمی کې دا اثر دی. هغه به وی لا يزال الناس بخير ما بقي الاول فاذا هلك الاول قبل ان يتعلم الاخر هلك الناس. دا امت په دا خلق په خیر باندې په فلاح او کامیابی باندې وي چې ترڅو د دې علما موجود دي، د دې مشران موجود دي. دا علما او دا مشر بزرگان عالمان ته وفات شول، مخکې د دینه چې د دې کشرانو دینه زده کړه کړې و، دې دا علمونه دي سينونه دغه سينونه خپل سينو ته ثبت کړیو. نو دا خلق په خیر باندې کنه عالم وفات شو او دا هغه په جان نشینو کې څوک پیدا نشو، دا هغه علاقې خلکو ته زده کړه و نکړه، هغه دغه سي علم خزانه خاري ته اوس پارل شلا هلك الناس، ټول خلق په تباشي، ایمان په حالت په تباشي زمارو. عزتونو مسلمانانو، ابو الدرداء رضی الله عنه متعلق نقل دي، هغه به وی تعلموا العلم قبل ان يقبض. دا علم د اوچتیدونه قبض کېدونه مخکې تاسو غره علم زده کوي، دا د قرآن او سنت دا علم زده کوي، اسی نه چې الله دا علم درنه اوچت کی. وان قبضه ان يذهب باصحابه، دا علم اوچتیدل او ختمیدل دا دي چې الله علما درنه اوچت کی، راسخین فی العلم ربانیین علما درنه الله اوچت کی. الله بم ان پڑا نالایک جاهل خلق تفریق دي. او بیا به وی مالی اراکم شباعا من الطعام جیاعا من العلم. ای خلق څه چل تاسو له زګورم، تاسو ګیړي د خوراک سکاک نه ډکی دي، د دنیا نه ډکی دي، او د علم نه تاسو د سینې خالی پرتی دي، اوګه پرتی دي. موږ سره قدر نشته چې موږ د خپل علماو قدر وکړو، د دین زده کړو وکړو، د علم زمونږ روان دي زمارونو. او د یو عالم مرګ امام ابو ایوب السختیانی رحمه الله داغه متعلق نقل دی، امام ابن عبد البر په خپل کتاب جامع بیان العلم وفضله ای کې نقل کړی دا وی انه لا يبلغني موت الرجل من اهل السنه فكانما سقط عضو من اعضائي. وی خلقا ما ته خبر راشي چې دنیا په پلاني ګوټ کې یو حق پرسته مومن عام امتی وفات شوی دی، ما باندې دومره درد راشي، دومره خفګان راشي لکه زما د جسم نه چې یو اندام زمانه وګرځيږي. تاسو څه خیال لرئ داسې د علم جبال العلم به زمونږ نه اوچت شي، زمونږ خو د جسم هغه وجود ختم شو، دا غوره اصل زمونږ چې کوم هغه ذخیره وه جمع کنجي وه دا خلکو زمانونو. د دې وجه امام ابن قیم رحمه الله خپل کتاب مفتاح دار السعاده کې لیکي وی موت العالم، د یو عالم مرګ اعظم مصیبه من موت رجل غنی رئیس سلطان. د یو بادشاہ، د یو وزیر اعظم، د یو ارپتی او یو کرپتی مرګ عام مرګ دی، او د یو غریب فقیر عالم مرګ د دنیا مرګ د زمانونو دوی مصیبت ته دا غوره. او یو آیت په درته وایم او دا غي مصداق به ته بیان کوم. سوره فاطر کې الله رب العالمین فرمایي ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. الله رب العالمین وی زه د خپل د کتاب د قرآن مجید کوم بندګانو ته زه چناو کوم، زما خوښ الله زه د خپل کتاب وارثان جوړ کوم. الله رب العالمین په پرزونو کې الله زه خپل کتاب ورکم. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، څوک چې د الله خوښ الله په خپل دین باندې پوه کړي، د قرآن او سنت سمه جوړه ورکړي. الله وی ما د خپل کتاب او د امت مسلمه امتیاز او فضیلت په قرآن باندې دی. الله وی زه د خپل کتاب وارثان جوړ کوم. دا علما د عمل په اعتبار سره درې قسمه خلک دي. منهم ظالم لنفسه، یو هغه عالمي چې هغه خپل په نفس باندې د ګناهونو ظلم کړي، یا عالم حق پرست رباني عالم دی ګناهونه پکې دي. هغه المفرط فی الواجبات، د واجبات د قرآن په احکامات او اوامرو کې لږ تکثیر کیږي، اعمالو کې لږ کمی کوتاهي. او المرتکب للمحرمات، د بعضې ګناهونو ته ارتکاب هم کیږي. هغه مؤمن چې ګناه او نیکي ته دواړه کیږي، خو د هغه په واجباتو کې افراط او په محرماتو کې ارتکاب وي. دین د الله رب العالمین فرمایي ومقتصد، هغه عالم دی چې واجباتو مدا کوي، د محرماتو نه ځان بچ کوي. دریم الله وی وسابق بالخيرات، یو هغه عالم دی
چې هغه واجبات او مستحبات مدا کوي او د محرمات او مکروهات هم ځان بچ کوي. دا درې قسمه علما الله بیانوي. الله وایي ذلك هو الفضل الكبير. تعبیر لویه کامیابی ده. مفسر قرآن ترجمان القرآن عبد الله ابن عباس فرمایي وی اما ظالمنا فمغفور له. زمون د اهل السنه والجماعه د توحید د عقیدې لرونکي خلکو، قرآن او سنت منهج او عقیده لرونکو خلکو، هغه عالمان چې په نفس باندې ته ګناه شوی دی الله بخښلی دی. او حدیث کې راځي، حدیث قدسی دی. الترغیب و ترهیب کې امام منذری رحمه الله نقل کړی. هغه وایي چې د قیامت رشي رب العالمین به आवाज وکړي وعزتي وجلالي يا معشر العلماء إني لم أجعل علمي وحلمي فيكم لأعذبكم. اے د علماء جماعت بار روزي الله به حق پرستو علماء تاواز کوي ما دا خپل علم او خپل حلم تاسو دې لپاره نو درکړل چې تاسو د جهنم عذاب درکم. زي ما په خپل فضل او رحم باندې وبخلي جنت ته ځي. یو هغه چې کوم وي زمون ظالم دی الله هغه مغفور دی، الله به بخي. او چې کوم ممکن مقتصد دی فهو يحاسب حسابا يسيرا. دا اصحاب اليمين دي. الله ومن اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. الله ته به پیش د الله دربار کې بودريږي. الله به ورته داسې وګوري بنده د اعمال دې کړي دي او الله مې الله یې جنت ته ځه. او دریم ومنهم سابق بالخيرات باذن الله. هغه چې نیکو طرف ته مخکې تلونکی دی وی فهو يدخل الجنه بغیر حساب ولا کتاب. اب الله جنت ته بغیر او حساب او کتاب داخلي. زمونږ د رب العالمین امید ده ان شاء الله. یا الله زمونږ د شیخ سره د هغه خلکو معامله وکړي چې سابقون بالخيرات. یا الله ته جنت د بغیر حساب او کتاب ورکړي. یا الله دې پسمندگانو له صبر ورکړي. یا الله دا کوم ستاسو د دین، ستاسو د کتاب، ستاسو د سنت خدمت کړی دی یا الله دا ته وسیله کو. یا الله دا عقیده ته وسیله کو. یا الله توحید عقیده او د قرآن سنت منهج ته وسیله کو. یا الله په دې پاک عقیده او پاک منهج باندې هغه خلکو کې جنت ته نه کیږي بغیر حساب او کتاب. یو خبر یاد ساتئ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ان من اشراط الساعه ان يرفع العلم. قیامت علاماتنا یو علامه ده علم به الله اوچت کی ويكثر الهرج والجهل. قتل غارت او مرګونه به سیوا شي، جهالت په ډیر شي. او د الله رسول وی ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. الله رب العالمین به دا علم اوچتي خدا سي بنئ چې د خلکو سيونه به اوچت کی ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. الله بربانيين علماء راسخين في العلم علماء به الله اوچت کی وفات بشي فيبقى رؤوسا جهالا. علم به پاتې نشي په سر به دوره پټکې تړلي دغه په لاس کې به 200 تسبیح خو د عالم نوم به پروتي د علم به وسره نه خني دغه په زندګۍ کې دغه په قول او گفتار کې د علم څخه دغه وتاته نخکاری. وای جاهلان به پاتې شي، جهال به راشي، په منبرونو به تکینی، په محرابونو جماعتونو مدرسو کې به تکینی. فسئلوا فافتوا فضلوا واضلوا. خلق په تاسو سوال کوي، فتوی به طلب کوي، دی به فتوی ورکوي، خپل به هم گمراهي، خلق به هم گمراهي. دا د محمد رسول الله وینا ده. د قیامت علاماتنا علامه ده الله به علماء اوچت کی، ربانیین علماء به الله اوچت کی. او د الله رسول ان من اشراط الساعه ان يلتمس العلم عند الاصاغر. د قیامت علامونه یو علامه ده چې خلق په د اصاغرنا د کم د کشرانو به علم د کول شروع کی. امام عبد الله ابن مبارک او دغه نور امام زهري رحمه الله هغه وی الاصاغر اهل البدع. اصاغر سوق دي خلق بدعتيانو ته پاتې شي. وی هغه کشر چې هغه علم د اکابر نه زده کړی دی، علم د قرآن او سنت نه زده کړی دی، وی فهو كبير وان كان صغيرا في السن. که په عمر کې وړي کې هم دی د په ټولو کې مشر دی او دا کبیر دی زموږ دی. دا د قیامت علامات دي. اهل بدع به ډیریږي، اهل حق او ربانیین علما به وفات کیږي. الله رب العالمین ته وسیله والله ته جرګه پیش کو. یا الله زموږ د شیخ ته انساني بشري تقاضو که څه کمې کوتاهي لغزي شوي یا الله په خپل فضل او رحم ته بخښنه وکړي. یا الله جنت ته بغیر حساب او کتاب دننه کې. یا الله د دې دنیا نه واخیسته هلته اجرونه او درجې ولا ورکړي. تاسو وړاندې مې یو لوستلی الله وایي کل شیء هالک الا وجهه. هر شي فنا کیدونکی دی مګر یو د الله ذات په پاتې کیږي. دا مسله زده کوي.
اته شیزونه به د الله د ذات سره باقی پاتې اگر که قیامت راشي. اته شیزونه چې څنګه د الله ذات په باقی داسې د اته شیزونه به باقی. مفسرین لیکلي څه دي؟ وهي العرش والكرسي ونار وجنة وعجب وارواح كذا اللوح والقلم. په دې اتو باندې فنا نشي راتلی. هغه څه دي؟ یو د الله عرش له فنا نشته، دا د الله ذات سره باقی دی. یو د الله وسع کرسیه السماوات له فنا نشته، دا د الله ذات سره باقی دی. دویم جنت له فنا نشته، جهنم له فنا نشته. پنځم وی العجب وارواح. عجب ذنب د انسان د پیدایش هغه تخم چې کوم دی د ملا په لړو کې په دې ویخ کې دی له فنا نشته. او ارواح د انسان روح له فنا نشته، ځکه ارواح د انسانانو د چا علیین ته ځي او د چا سجین ته ځي. او علیین او سجین مرتبه من مراتب الجنه والنار. دا د جنت او د جهنم په مراتبو کې یو دو مرتبه دي چې جنت او جهنم له فنا نشته، نو دلم فنا نشته. او شغم اتم او اتم شیز هي کذا اللوح والقلم. لوح محفوظ چې الله په تقدیر په کم کاپای لیکل هغه له فنا نشته، او کم کلم باندې چې الله تقدیر لیکل او هغه شیز له فنا نشته. نور هر شیز فنا کیدونکې دی. علما هم فنا کیږي، انبیا هم فنا کیږي، شهیدان او اولیاء هم فنا کیږي. ټول زمونږ استاد نمبر را روان دی. تیر شوی جمعه کې مې یو روایت ویلو، عبد الله ابن عباس رضی الله عنه نقل دی چې الله رسول فرمایل چې کله ملک الموت د یو انسان روح والی لکه صحت لدی کټ سره ولاړی دی، میت دی نعش سره ولاړی، د خپل خپلوانی چغې شروع کی، جړاګانی شروع کی. او یا علامن تبکون، تاسو په چا جاړی، چاته خیری کوي، چاته بدی ردی وای. ما اکلت له رزقا ولا اخذت له درهما ولا نقصت من عمره ساعه. اے خلقا، ما د رزق نه یو نوړای نه د کما کړي، نه مې د خوړلې. ما د مال نه یو روپۍ نه دا غستې. ما د جون او د زندګۍ نه یو سکند هم سی وای نه د کم نه د کړي، کم کړي نه دی. و دعاه ربه فاجاب. پر رب را بلله او دای ولا وخت مو کړ د خپل رب لړې. و تاسو بل فزان باندې وجاړيږي. فان لي فيكم عودات وعودات. زب بار بار راځم، کله به تا وجنم، کله به دی وجنم، کله به دی وجنم، او د رب العالمین په حکم باندې راځم. زمونږ استاد ټول نمبر دی. زمارونو نن دې ته تیاری وکړي. واذا حملت على الاكتاف جنازه فاعلم بانك بعدها محمول. چې کله د خپل په دې ابو باندې د مسلمان رور کټ قبر لراړو، ځان سره دا سبق والا وی عالم وی داعی وی خطیب، هغه دا مرګ دی، دا قبر دی، دا د میت دا ټول مراحل دي. دینه سبق والی چې سبا زوم روان یم. ما تعالی هم پکار دي چې خپل جون د قران سنت مطابق جوړ کړو. حدیث شریف کې راځي چې کله میت په قبر کې کېښودل شي، نکیر او منکر دنه درې سوال کوي. اول من ربک، ما دینک، من نبیک. ستا رب څوک دی؟ مؤمن ورته وایي ربي الله، رب مې الله دی. دین دې څه دی؟ دین الاسلام، دین مې اسلام دی. ستا نبی څوک ته وایي نبی محمد صلی الله علیه وسلم. ما نبی پیشوا مقتدا امام اعظم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. څلورم تپوس دی کوي وما علمك بذلك. دا خبرې تا د کوم ځای نه زده کړې دي؟ هغه وایي اتانی کتاب الله فآمنت به وصدقت. د الله کتاب راغلی او مونږ ته ما د الله په کتاب ایمان راغلی او د هغې تصدیق مې کړی. ملایکو ته یو ناشنا جواب ورکوي چې زموږ ستاسو ټول لپاره سبق دی. وایي انا قد كنا نعلم انك تقول ذلك. مونږ ته پته وه چې ستا دا عقیده ده، ستا دا نبی دی، ستا دا دین اسلام دی، ستا رب دا دی. ځکه چې ستا ټول ژوند د کتاب الله سره تېر شوی و. ستا ټول ناسته پاسه د کتاب الله سنت رسول الله مطابق وه. مونږ ته پته وه تا د الله د کتاب سره مشغله وه، د الله د کتاب درس او تدریس سره مشغله وه، د محمد رسول الله د احادیثو سره مشغله وه. ستا په لوح محفوظ کې کرامن کاتبین ټول عمر دا لیکل دي یا الله سحر پاسې ستا د کتاب درس کړلی، ماښام پاسې ستا د کتاب درس کړلی، یا الله سحر نه تر غمر پورې د ستا د پیغمبر احادیث بیان کړي دي. نن دې ما تا وګورو زما ستا د الله د کتاب او د محمد رسول الله د سنت سره څومره تعلق دی. دا تعلق په دنیا کې نه والله العظیم که الله دې په دې قبر کې په دې امتحان کې پاس کړي. دا تعلق په دنیا کې جوړای دی. علماء ته به دا ګوړې ماتای، دې ته به خپل بچي وقف کړي. که د څومره لوی عالم شي بیا هم دې علماء ته کښېني،
څومره لوی مشر شي بیا هم دې علماو ته ځان محتاج ګڼي. د یو سلفو به وي موږ خوراک او څښاک ته دومره حاجت نه لرو چې علم ته لرو، ځکه دا خو په ورځ کې یو ټیم دو ټیم به ضرورت راځي، او علم ته موږ په هر سکند کې په هر ساعت کې موږ محتاج یو چې موږ به علم ته کوو. موږ خلک دا بس موږ زده کړي دي، قرآن ترجمه کړی دی، ما ضرورت نشته. بار بار به تر دې چې تا له مرګ راشي، چې کله مرګ رالی نو یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت في الحیاة الدنیا وفي الآخرة. دا هغه مقام دی چې رب العالمین به دې په دې قول ثابت کلک وساتي چې کله ستا ژوند د کتاب الله سنت رسول الله ته شوي وي. الله دې زمونږ او ستاسو عقیدې د توحید جوړ کړي. الله دې زمونږ او ستاسو اعمال د سنت مطابق جوړ کړي. الله دې مونږ او تاسو دین سمج د فهم سلف مطابق نصیب کړي. الله دې مونږ د هر قسم کفریات او شرکیات او بدعات او رسومات او خرافاتونه په خپل فضل او رحم باندې بچ کړي. ټول د زړه په اخلاص باندې شیخ صاحب له دعا وکړي چې الله یې مغفرت نصیب کړي، الله په رحم وکړي، الله یې دا قبر د جنت د باغچونو جوړ کړي. آمین. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا والذنوب كما نقيت الثوب الابيض من الدنس. اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم جئنا اليك شفعاء فشفعنا فيه. اللهم جئنا اليك شفعاء فشفعنا فيه. اللهم اغفر له وارحمه ولا تعذبه وثبته بالقول الحق لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم اغفر لنا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيا الإسلام ومن توفيته منا فتوفى الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي محمد.